وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. सूरत जासिया मक्की सूरत है नुज़ुलन 65 नंबर दे पास सूरत है दुखाना और तरतीब के 15 साल वक्त ने पास सूरत दुखाना मकसद सूरत नफी शिरफ दुआ अदे ज़मन के कम चियाऊल शुबात दागिन लसमा शुबा लसम एतराज़ फदी सूरत करे अच्छे ज़मन का दिन जोड़ दें असादीन नवे ने मंगसालुल फुकाहा दी उलमा दी मुफ्ती आज़म दी मुहद्दिसीन दे लुले कारखानी दे मंगसालुल मदरसी दी अता सरसी माशुमान लिहाज सादीन गलत दे आदम का ठीक दे दागी जवाब के आठ नंबर 18 के यसुम्मा जालना कला शरीत मिन अल-अम्र फत्तबिअहा वला तत्बिअ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून दा लसमा शुबादा
اول حامیم الله پوی باندې حروفو بیا ترغیب قرآن تور گئی تنزل کتاب را لګل کتاب د جانب د الله نه چې غالب د پارچا الحکیم خوند حکمت ته او دلیل عقلی په اصل داوا باندې ښه چې لاګ د بلنه الله دی ان فی السماوات والارض یګم پاسمانو پسما کې خامخا دلایل د الله دی والی للمؤمنین فرض ایمان اورو په قرآن باندې دویم دلیل وفي خلقكم افیدا استاتو کې د الله دلایل دی اپا کې یبوسو پاکه یبوسو چې خورکړي الله من دابتن د جاندارنا آیاتون دلائل دی حکم چې یقین کوي وقت لا فی اللیل والنهار اپ بدلو د شپې او ورځې د دریم دلیل اپا کې چراوري الله د برنبارا مرزقنسته سبب د رزق نو تازه کوي په دې باندې مکه فدو چې دو دینه په دې کوم دلای وته تری تریا اپ چلول د بادو کې آیات لقوم یعقلون دلایل د الله د وحدانیت چې الله رحمت کوي خو قوم له چا کړ پکې وي او ترغیب ال قرآن تلک آیات الله دا آیاتون الله دی لولو موږ دی له فتاوی بالحق چې حق کارشي فبی ای حدیث په کوم یو کلام باندې فرض کلام د الله نه آیاتون د الله دی یقین کوي چې په قرآن سم نش بلبل سم شي وای په بل کتاب شته پای سمي کنه وای په قرآن هونه سميږي وای په کتاب سميږي الله استفهام سره انکار کوي چې په قرآن سم نش بلبل شنشته سمي دی قرآن آخري کتاب لواس په دې وټي کې ببل کتاب نشته کې ویل لكل افاك نسیم زجر او تقوی منکر د قرآن ته حلاکت ده د پاره د هر دروژن ګناه دروژن درو خيسه کوي او ګناهګار قرآن نه کوي یسمع آیات الله اور دې آیاتون د الله چې لسته چې په دی باندې دی په علاقه کې بیان کیږي ثم سر مستكبرن بیا ګرځي ځان غټ غړون کې د قرآن نه قال لم يسمع تبا چې نه دی اورېدل قرآن نو زیر ورکړه په عذاب درناک سره او کله چې پوښي دا آیاتون زمونه په حکم په مسله باندې اون دې اغله پټو کا باندې او پوي کې دا وکړو کې پوي کې چې انک لا تسمع الموت اندې ټوکی شروع کی دارنګ چې توګه پوي کې چلکا په دینه غسلی چې دا ټوکی شروع کی در پنځ پیرو خبرې دي او در ګلباریانو خبرې دي نو لای کلام دا کدان دی له عذاب درناک مخه ته دنه جهنم دی افاده برنه کړي کا هغه دې کړو په دنیا کې شین څه شي هغه موزه او د سغروجي هغه منډ تړي ولا متغدو او نه فائدور کې اچ نیول دی بيد علامه دګاران نه بوله موزونه فائدور کې نه باباګان او دایله د عذاب لوی فائدہ بسور کے قرآن هذا هدن دا قرآن کریم دی ہدایت کتاب دی هذا هدن مدارک فضے بیان لکھی وی اشارتن الى القرآن وی هذا کی اشارہ دا قرآن تھا وعد اللہ علیہ اپنی بان دلیل چی دا قرآن هذا کی اشارہ قرآن تھا دلیل پدی دے چی عروس نکلی راوڑی چی والذین کفر بیاتی ربهم دا پی دلیل دے هذا دا قرآن کریم ودان دا ہدایت بیا وی هذا القرآن کامل فی الهدایه دا قرآن کریم کامل فی الهدایه کہ سره چې ما ته کامل ہدایت ملوشي قرآن ته کینی کما یقول زید رجل لکه څنګه سره زید رجل له یعنی کامل فی الرجولیه ذکرن هذا ودان دا قرآن کریم کامل فی الهدایه کامل ہدایت پدی ملاویگی والذین کفروا آقادان چه انکاریو کفایتون را فول باندی انکار تو کس میں ابو جاورم انکارو کا اگوی نمانم اب منافقانم انکارو کا وی من عملو نکا اس مسلمانان انکار کئی زکی نا اکشار ذکر عمل پی نکئی
والذین کفروا بآیات ربهم هغه چې انکار وکړ په تور خپل باندې دی لا عذاب دې دا عذاب دردناک ده. او څلورم دلیل الله آزاد دې سخر لكم البحر چې تابع کړ تاسو دریاب دې پر چې رواني کیشته په دې کې حکم د الله اده پر چې ولټوي تاسو من فضل درت کې الله نه هغه تاسو شکر وکړئ د الله د نعمت. اوس پینځم دلیل وسخر لكم ما في السماوات اتا بکړه الله سفر اچ اسمانو کې هغه چې بزم کې جميعا منو دا ټول د الله نه دي. اعتقدوا جميعا منو دا اقداو دا ټول د الله نه دي. دغه بابا نشته د بل چا نشته نو د بل عبادت کوي. ان فی ذلک لآیات یقینا په دې بیان کې خامخا دلایل دي د الله دی والی. لقوم يتفکرون اقوم له سوچ کې د الله کتاب کې اوس طریقہ تبلیغ چې بایکاټ وکړي. قل للذین آمنوا واغثان ته چې ایمان راوړي په قران باندې قران ته ناسي وتوا چې يغفر الذين لا يرجون ايام الله چې مخ دی اړي دا کسان چې عقیده ساتي د عذابونو د الله چې د الله د عذاب نه یریږي قران ته نه کینی نو مخ دې وړي دا معنی چې قران ته نه کینی دی ول بخنه وړي لیجد مخ دی وړي د پر چې بدلور کې الله یو قوم ته پتا دا چې دای کون کې چې دای له بدلور کې بایکاټ او غیله بدلور کې د مخالفت د قران بایکاټ ته که چیلم سزا ملوي تعالی اجر ملوي شي. من عمل صالحا چا عمل کنه قرآن زده قبل ته خو نو فائدہ ده ځان ته ځکه عمل دی وکه بل نو غره نموز او رجوع نه زکات و دی وکه دک عمل قرآن دا چا عمل کنه نو فائدہ ده ځان ته ومن اتا او چا بادو کو قرآن تکې نه دې اساوي چا بد عمل کو نو سزا ده په باندې بیا رب تاسو ترجون واپس وکړي شي. ولقد اتینا بنی اسرائیل فذكر ورکوم بنی اسرائیل ته الكتاب تورات والحکم پیغمبری والحکم اپوا ونبو پیغمبری خوراک مرکردی تا پاکیزاونا حلال رزق وفضلنا علی العالمین اغورکر بیدو دی په مخلوقات د خپل زمانه په سبب د کتاب ورکولو او په سبب د توحید دا نه په ټول مخلوقاتو ټول مخلوقات نبی علیہ السلام نه صحابه هم دي نه په صحابه او چدو په منګم نو چت الحمدلله منګم وایدینو او مشرکانو واتینا اور کوم دي ته بینات من امر واضح دلال د خپل دین نه خلافونه کو په دې توحید کې مگر پدان چراغ دیتا علم خلاف یو که بغیم بینم د وجه د ستیدا نه په من خپل د اکبر سره اوسم اکبر سره په ضد دي وای مړی اوري دا خلاف کوي او حیات الانبیاء شته. ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصله وکړي په من د فرض د قیامت پات کې چې دی فکر آی کې اختلاف کوونکی ثم جعلنا کا دا اصل مسله اصل شوبه دای جو بیا وګرځو مونږ تعالی چر کله چې دی اختلاف شروع غزت شروع کو پوجا زړو مليان زت شروع کو ثم جعلنا کا بیا موږ وګرځول ته په شریعت باندې من الامر د خپل دین په صاحب لار باندې د خپل دین فتبع نو دې په روان شام زموږ شریعت سش بدی کنه قرآن تو دی پتروان شا ولا تتبع هوا الذین امدت تابدار مکو دا خواهشات دا آکاتان چی لعلم چی نپویگی چاہتا دا قرآن تر بل سراولا دا خبر ممنا خو جاہلان دی انہم یقین دا جاہلان چی دی لیغنوان کامل اللہ شیعہ فائدہ نشدر کولتا تا دا عذاب دا اللہ نسشے یقین ظالمان پادے دی دوستان دا بستا دوستان کی گنا اور اللہ دوست متقیانو دے بیا ترغیب قرآن تا دا قرآن کریم بسارو لناس درناکانی دی زړه د فارد خلقو به روخانه شي هدایت او رحمت لقوم یقینون قوم له یقین کوي د الله په کتاب باندې خود بیا زجر منکرون ته
ام حسب الذین ای ګمان کوي کته اجترحوا السیئات اکتسبوا چې وی کړه ګناونه قرآن ته کې ناس نو ګمان کوي دی چې ان جلالهما چوب ګرځو دی پشان دا کزان چې ایمن مثلا ایمن قرآن عملو کنه یو شان دي نه ندی سوا محیام برابر دی ژوند موحدینو امر د موحدینو یو معنا اذن برابر دی ژوند مشرکانو امر د مشرکانو موحد چې ژوند دې فائدہ نه د خلکو ته خیرت ای چې مړ شوی دی نو فائدہ نه په قبر باندې رڼاګانې قبر رڼاګان راځي او په قبر رحمتونه وريږي امر شوی دی شاګردان لګیا دي برابر دی خلکو ته خیرت ای شیخ مړ شوی دی وفات شوی دی شاګردان لګیا دي په دنیا په زرګونو چې ژوند دې خلکو ته خیر رسو چې مړ شوی دی خلکو ته خیر رسو او مشرک چې برابر دی ژوند مشرکانو په ژوند باندې پلیته شرکیات خوري بدعت خوري خلک قرآن نه کوي اپا د مرنه پلیته شاګردان پلیته خوري خلکو ته دا هغه غندونه خلکو ته پوښ غلط عقیده یا دوی معنا چې ثواب استفهامی شي برابر دی ژوند مشرکانو ژوند موحدینو و مماتهم امر د موحدینو امر د مشرکانو برابر نه نه برابر سا ما يحكمون ډیر بد دی چې فیصله کوي چې ټول مسلمانان دي اوس پیغام درین پیدا کړی الله سبحانه ازمکه بالحق چې اخکار شي ولتجدا كل نفسنا هر ورته بدور کې شهر نفسه پاک باندې کړیو هم لا زمو د تر بزیاتې نشي کېده اوس بیا د مشرکان ته افریت من تخذ الله اتوینی اغتړې چې ویني خپل اجترا خپل خواهش سور فرقان 43 کې دا شانتیر شو حدیث کرا دی ما بلا تحت السماء اله ابغض الى الله من الهوى د اسمان دلاندې پاله او باطلو کې د ټول نه زیات چې الله ته بد لګیدل دي هغه الہ کوم دی هغه خوښته دغه دا ټول شرکیات چې کېږي دا خوښته وځي یره کې دې شي وای اولیاء دي کنه کې دې شي ژوند دي کې دې شي د تا گنج بخشي کې دې شي فائدہ نقصان راکې دا د خوښته غم کې دې خوښته لې دین تباہ کا یره وای اړه مې غواړي کنه عمر خیراتو ٹھیک دا دلیل فیش ته ثبت کار خو نه کنه ودا ستړه غواړي کنه یره خانه کوي اړه مې غواړي وای ٹھیک دا غلط به خو زما اړه غواړي کنه خواهش مې غواړي چې په ډي جي وغوما چې سوره په ملک تباہی کیږي په دیني سر دا ټول خواهش تابعداري ده حدیث کرا دی الکیس من دا نفسه وعمل لما بعد الموت والفاجر یا العاجز من تبع هوا وتمنى على الله عز وجل او خيار تړیا څوک دی دا نفس چې خپل نفس تابع ک د الله د کتاب پیغمبر سنتو او عمل کو هغه ژوند لچا د مرګ نه بعد کم ژوند دی اول عاجز او کمکل اته اتبع هوا چې خپل نفس تابع د خواهش بیا تمنا کوي چې جنت ته ځمنو افرایتم خبر را کوي امینته منازو اتخذ الهو چې نیولې خپل خواهش او خپل چې نیولې خپل اجتروا خپل خواهش لره وذل الله العالمین او گمراه کړی دل الله سره د علمنا الله گمراه کړی چې د خواهش تابع شو ملازم نه له محترم ها گمراه شو خواهش داو چې زما د لوی مدرسې اپای کې د پیسې وګټم خېډې چې زما بیا لینکوزر سره او هر کال اجازه زما سره د بچو او دارنګي انګلند ته پکې زم چکر وما او دارنګي دل تر سره خولي موټري پوښې نو سره د علم نه گمراه شو واذ الله او گمراه کړ دل الله حلال من سره د علم نه وختم الله سمعي امر الله د پوغونو باندې ته اوس خبر نه رسې سما وقالو یې پړه د باندې
اگر دولې پسترګو د باندې فردي نو څوک دې چې لار به خېدي تا من بعد الله پد مهر د الله نه څوک نشي په لار کوله چې ګمراه شوی د خواهش تابع شي اوس نه سمېږي ما چې پلان کې به څنګه چې ما څنګه سم شي او خوند واغسم د پیسو او خوند د چکرو اوس کله سمې تو بلا پیسې ګټي افلا تذکرون اول تاسو فن اخلي زجر په انکار د قیامت وقالو وای چې کله دنیا فرض شي نو بس بیا د قیامت نه منکر شي او وای دا دنیا فرض دا خواهش تابع نه دا مگر ژوند د دنیا د ګوره کنه اوس اخرت له خو نشته ته دنیا را کبان وای په پیسو ده بیا نو قیامت په پیسو متقرر په پیسو نو کاج لار شي نو ته چاندي کوي پیسې هر دا پیسې دا کله خدای بل ژوند بیا منی نه هواي دی نه دا مگر ژوند د دنیا ده دې کې شو کوي نموت عمر ژوند دي کوي ان مړ نه لا کوي مگر مرور د دنیا دا وای دا شانتي بس بډاګان ژوند وړ پیدا کیږي انیشته د فدیبان سیرم اني د مگر اٹکلیان او کله یو ستې په دې باندې آیاتونه واضح نو نوی دلیل دی مگر دا چوي راولای زنګ مشران کچریشتي مشران په فیصله کوي د مشران په خبره فیصله کوي او څلورم دلیل وم دلیل و الله ژوند کوي تاسو او بیا مړ کی تاسو بیا با جمع کی تاسو فرض کې جمع کی تاسو اگر ورځ کې فرض قیامت کې چې شکل په دې کې لیکن زیات خلکو نه پیږي او دولتوهم ولله ملک السماوات والارض او خاص الله په اختیار کې اسمانونو کې اپار کې چوبدري قیامت او فدار کې يخسر المبتلون تاوني بشي باطل فرض متبد هوا اغه چې هر کار دنیا را فارغ دا وتاون شي تخویف اخروی او ویني به هر امت پر مغفرات هر امت را بل بشي لا کتابیا عمل نامه داغتا او بل شي چې نن را دي تجدونه تاسو صدا در کول شي بدل در کول دا تاسو کول هاذا کتابنا دامل دامدنګ دادن کتاب نه تاسو عمل نامه ينطق عليهم بالحق بیان کوي پتاز باندې پورا ان كنا كننو مګه چې لیکل مګه هغه تاسو کول نه الله خو نه لیکل فرښتې لیکل الله وتا نسبت ځان ته کو دغه الله په کوم باندې شو دا الله په کوم لیکل فهم الذين امنوا بشرط ورچا کتانی امنو چې منلو مسله چې فد الله مخلصین له الدين منلو مسله چې لاګ د بل لاګ د بار دی والله دی عمل کړو نه د خلکو ته بیان کړی مو دا نه کې دی لره رب دې فخفل رحمت کې جنت به نه کی دا جنت دنه کول جنت کول دا کامیاب ښکار دی او ته منکر ته هر چا کته چې انکار کړو د قران نه انکار کړو د مثالې نه وتبویل شي افلم تکون آیاتی انو د آیاتونه چې لسته چې په تاسو باندې نو تاسو ځان غټ غنلو وای تاسو قوم مجرمان ته قران ته نه کې نه سالوخ فندوس رساله حقه په شپږ غنټې و غنټې نو قران درس کېده او تا به اورېده حقه ناستینا تا ته پته وا او زجر منکرین د قیامت تبع او کله چې ویل شي یقینا وعده د الله اختیار او قیامت کله چې به ویل شو چې یقینا وعده د الله اختیار او قیامت چې شک نشي بدی وي بتا ته موږ نه پیګو چې څه د قیامت ان ذنو موږ یقین کوو مگر ګمان انو موږ یقین کوم کی ان ذنو الا ظن بعد خلک مانګه موږ ګمان نه کوو مگر ګمان نو دا خو استثناء د شی د شینه د نفس د شینه دا خو باطل ده او دا کلام طویل دی او خشوه ده لکه وتوی ما ضربته الا ضربا ما نو ولا مگر چې والم دا سما او سما چې والم وکنه ما اكلت الا اكلا ما نو خړل مگر خړل مو داسي ما درس الا درس ما درس نو مگر درس مې کړ داسي
سمجھ درس میں کھڑو ودارنگ دی اثر کے منگ دا په طریقه د استخدام حل کوو. یو عالم تیر شوی امام مبرد دا ډیر لوی عالم تیر شوی امام مبرد خلق ته مبرد وای مبرد او یخو نه دا مبردو دبا کلام کټکو تبرید وای کټکو لتا دبا د مقابل کلام کټکو داغه دلیل به کټکو تر چا مناظره شو کوله. امام مبرد المتوفى 207 هجری هغه دی باندې هغه وای دا چې کوم دی د کډومبي ځوان نه مراد یقین دی اذن په مان یقین را دی. وقال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئه قليله تظن ځوان په مان یقین په سورۃ بقره کې سودا تیر شوی نو دا رنګ دلته ما ان ظن من یقین کو مگر ګمان یعنی یقین نشه یو خیال شته چې یو کې دی شي اني موږ یقین کوونکی وبدالهم سیئات ما عملوا او سرګن بشي دي لپاره بدای داج نه کړو دی خو ته خامل وای کنه دا چې د قران نه خلاف کوم کتابونه شایع کړی دي هغه بیانې او دارنګ شرکیات بدعت کوي او کوم ورسونه کوي میلاد نه کوي دی خو ته خامل کوي وای نو دی باندې به تخارج په قیامت چې دا بد عملو اوس خدای نه باندې خو دا خامل دی وبدالهم اقارب شدید فارا بدید هغه دی کړو او واقع بش په دی باندې سزا دا چې پر ټوکو قرآن پر ټوکی کول کنه چې دې شپاړو تلوم په کار دا ګران دی د تش قرآن ور دي. وقيل اليوم او بل شنن ور دي پریم خدای ته د خپل رحمت نه لکه څنګه تاسو پر خودو ملاقات ورسته چې دا د دل تیار نه کو قرآن ته نه کیناسته او دا ساتو ور دي انجه سلام ناصر سکم دادی ذالکوم دا کرنګي و تاسو معذب بیان په دیو جوان تاسو نیولو آیاتون د الله ټوکی عمل دینو کو ادوکا کې چول تاسو ژوند دنیا دوکا کې چول تاسو لا ژوند دنیا په دنیا مې شوی دنیا لا منډه تړي مسلم په دنیا کو قران دې په دنیا بیانو بانګ دې په دنیا وی پوه امامتیم په ارته په دنیا کې دوکا شوی فاليوم لا يخرجون منها فنظر نبشوته دي جهنم نه انا بدای ملامت منظور کړی شي او دا ور توحید اخره کې فلله الحمد خاص الله الذي صفات خدای تو چې رب د مالک د اسمانو دی مالک د زمکه مالک د ټول مخلوقات دی او دی الله له لوی د پاسمانونو کې او پزماکه کې لایق دی لوی الله دی او دا الله غالب د خوان د حکمت نو په دې کې الله سما شوبا چې مونږ ټیک دغو چې مونږ زوړ دین دی او مونږ تر علما دي لوی مونږ ته فقها دي مونږ ته محدثین دي زموږ کارخانې لوی مدرسې دي امو ته مفتی اعظم دي اتا تر ماشومان دي نو جواب ادم ورټار ثم جعلنا على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبعوا الذين لا يؤمنون دا لاس شوبې ان شاء الله نور به چوټي ده هم دعا وکړئ چې نو وخت ورشي مرای کار نه کوي خیر خفه نشي